مسالې بیانوي چې په هغې سره روژه نه ماتېږي. نو دا چونکې ډېره اهمه مسالې دي په تفصیل سره یې بیانوو وایم. اذا اکل ناسیان کله چې یو سړی په هیره سره خوراک وکړي، مثال کې تو به یو سړی دی هغه نه روژه بالکل هیره شوې ده او ټیکاله ته کېناستلو ګلی یې وکړه، دوې ګلې وکړه، درې یې وکړه، هر څومره یې کړي وي او دلته وروستو رایاد شو چې یاره ما خو روژه وه، نو هېڅ خبره نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کس پوښتنه وکړله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس په هیره سره خوراک وکړي په روژه کې دې څه حکم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي په دې باندې روژه نه ماتېږي، د خوراک باندې الله پاک. نو په هیره سره خوراک کول باندې روژه کې هېڅ فرق نه راځي. دغه شان دی یو سړی چې کوم دی په هیره سره اوبه وڅښي، نو په هیره سره اوبه وڅښلو باندې هم روژه کې هېڅ فرق نه راځي. یو سړی هېر شول دی نه بس اوبه یې وڅښلې نو څه مسله نشته دی. دغه شان یو مسله یې بیانه کړې، یو سړی په هیره سره چې کوم دی خپل ضرورت د خپلې بیبي نه پوره کړي، نو په دې باندې روژه نه ماتېږي، خو دا ډېر کم صورت کې راځي. دغه شان دی یو سړی سر کې تیل واچوي یا ګیره غړه کې، نو سر کې تیل اچول یا ګیره غړېدو سره په روژه کې هېڅ فرق نه راځي. غړولی شي یو سړی سر ته بیړ لږ څه خبره نه. دغه شان یو سړی رانجه پورې کړي یا یوه زنانه رانجه پورې کړي، نو په دې سره په روژه کې هېڅ فرق نه راځي. سړی هم رانجه استعمالولی شي، بلکې ښه خبره چې سړی رانجه استعمالوي، خو چې کم صحیح رانجه وي، دا نه چې هغه کاجل یې اغوستی وي چې کوم زنانه هم داسې استعمالوي ځکه ټوله سترګې یې لوی کړي وي، هغې باندې سړی بیا بد هم نه دی شي، بیخي سترګې ډېرې توروي نه. چې کوم صحیح رانجه وي چې رانجه ولګېږي، نو ښه خبره چې استعمالوي دې چې سترګو رونق هم زیاتېږي او د ډېرې سره سنت عمل. دا شان دی اذا احتجم حجامت کول، حجامت ښکر لګول، په روژه کې ښکر لګولو څه حکم دی؟ ښکر لګول هغه وینه وباسي. نن سبا چې کوم دی بعضې خلک شته دی چې هغه د انسان په بدن باندې ښکر لګوي، هغه چندې طریقه خو نه چې کومه مخکې طریقه اوس جدید طریقې راوتې، نوې طریقې راوتې، پیاله باندې وي په ملا باندې ورته کېږي او بیا وینه راکاږي او ګنده وینه یې وباسي. نو په دا باندې سړي په روژه کې هېڅ فرق نه راځي. خو لیکن که یو سړی په دا باندې کمزورتیا محسوسوي، وروسته ورته بیا کمزورتیا راځي، نو بیا ښه خبره نه چې دا سړی ښکر ولګوي یا وینه وباسي. دغه شان یو سړی غیبت وکړي، په غیبت کولو سره روژه ماتېږي نه. ما تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک بیان کړی و چې الصوم جنه، روژه چې کوم دی ډال دی، ما لم یخرقها، تر څو پورې چې روژه شلولې نه وي. چا دې نه پوښتنه وکړله وبما یخرقها، په څه خبره باندې ماتېږي؟ وبما خرقها، په څه خبره باندې ماتېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په دروغ ویلو باندې او په غیبت کولو باندې روژه ماتېږي. بیا پوښتنه کوي چې هغه روژه مکمل ختمه شوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي مکمل ختمه خو نه شوله، خو لیکن کوم اجر او ثواب چې ورته ملاویږي هغه اجر او ثواب یې ختم شو، نو نقصان وشو. دې وجه نه زما عزتمندو ما بار بار تاسو خبره کړې ده چې رمضان مبارک کې د مجلسونو نه چې څومره ځان ساتلی شو به یې ساتو، ځکه چې یو سړی په خپله باندې غیبت نه کوي، مجلس کې غیبت واورېدلو، نو غیبت کول او د اورېدلو دواړه ګناه ده. نو ښه خبره نه چې یو سړی په مجلسونو کې ناست وي غیبت کې لګیا وي، اخته وي، ټایم باندې پاس کوي. دا شان یو سړي د روژه ماتي نیت وکړو چې مړه به زه خو روژه ماتم نه، خو لیکن ماته یې نه کړله، نو صرف په نیت د ماتولو باندې روژه نه ماتېږي. دا شانتې یو سړي حالک ته ګرد و غبار نه ننوتلو، مثال ګاډی تېرېږي او ګاډی تېز تېر شولو او ګرد یې خولې ته ننوتلو یا په پېزه باندې ننوتلو، یا مثال کې د یوه زنانه تندوري بلګړی لوګی یې په خوله باندې ننوتلو، نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. خو دغه یوه مسله ده، بعضې خلک ګربتې ولګوي په رمضان مبارک میاشت کې، هغه ګربتې بیا پرېوي بار بار، نو په دې باندې روژه کې فرق راځي، روژه باندې خرابېږي. نه پکار چې داسې وکړي. کله کله یو انسان روان وي په دیار باندې خولې ته یې میاسه یا مچ ننوځي، نو په میاسې یا مچ خولې ته ننوتو باندې روژه کې هېڅ فرق نه راځي، روژه باندې نه ماتېږي. حالت جنوب مسله مې تفصیل سره بیان کړې وه چې یو سړی په داسې حال کې راویښ شولو، روژه یې ونیوله چې غسل کې ولو، په دې باندې روژه نه ماتېږي، دا مې تفصیل سره بیان کړې. یو سړي نهر ته ټوپ ووهلو، په نهر کې لامبل او هغې کې اوبه ننوتلې، نو روژه به باندې ماتېږي نه، خو لیکن مکروه عمل دی، د روژې ثواب به باندې ختمېږي. ځکه تا ته خبره ده چې زه په اوبو کې ټوپ کوم، نو اوبو کې ټوپ لګولو سره ما پیسې ته وایي ما غوږونو ته اوبه ننوځي، نو دا باندې روژه هغه کراهیت عمل ته نږدې کېږي، نو ښه خبره ده چې سړی ته ټوپونه ووایي. خو که چېرته هغه اوبې بیخي پیسه باندې حالت ته راغلې، بیا خو یې روژه لاړه، ساري وخوړل، ماته شوله. یو سړي الټې وکړلې، الټې که په ډکه فیصله کړې وي او که لږې یې کړې وي، غیر اختیاري طور باندې راغلی، مطلب یې د
الف له ګدا نه ورګړي په خپل چې کوم دی وشولې نو په دې باندې روزه کې هیڅ فرق نه راځي روزه به باندې نه ماتېږي او که یو سړی قصدان په زور باندې الټې کوي او په ډاګه پلیس یو کړل نو روزه به باندې ماتې شي کله کله یو سړی پر شمعو کې پر شمینه باندې غفلو کې باندې یو شی نه خته وي ذرات غفلو کې نه خته وي او هغه ذرات ډیر شي نو په هغه ذرات باندې روزه خو نه ماتېږي ولیکن دا خبره نه چې کله ته مثال پر شمعو کې نه بس مسواک وکړه چې هغه تم ذرات غفلو کې نه خته وي ذرات کسی شي خپل صحیح ګنګاله کې ذرات خپل کې نه وي دیو ډیره ضروری مسله ده پر راک کې یا په مټ کې ستن لګول باندې روزه ماتېږي که نه ماتېږي نو دا باندې کتابونه هم ډک دي او ما باندې چې کله نورې فتاوی هم ډېرې وکتلې تفصیل سره علماء کرام مفتیانو دا مسله بیان کړې ده چې په راک کې یا په مټ کې ستن لګولو سره یا ګلوکوز لګولو سره په روزه کې هیڅ فرق نه راځي دا مسله باندې لږ تفصیل ته بیانوم اول دا دلیل بیانوم دلیل دا دغه لیکلي دي چې کله یو سړی متوسط د دنه مخکې مسله بیان کړه چې پسترګو کې رانجا چول باندې روزه نه ماتېږي کله یو سړی پسترګو کې رانجا واچوي نو هغه رانجا چې کوم بعض ذرات هغه رګونو په ذریعہ سره د انسان الګ لامل راځي د چې کله لیاړي د کوي په لیاړو کې هغه تور ذرات وي نو ګور هغه اگر چې دا حل کړه کدا پسترګو کې دوايي واچول د اتفاقی مسله پسترګو کې دوايي واچول او هغه دوايي باندې په حل کې محسوس شو روزه به باندې نه ماتېږي وجه څه وجه دا چې سترګو نه کوم حل کړه یاري راغلي هغه رګونو په ذریعہ سره راغلي نو رګونو په ذریعہ سره کته حل تم داخل شولو روزه به باندې نه خراب کیږي او که پیدا ته یا غوګون ته دوايي واچول نو په دې باندې روزه ماتېږي څنګه چې دا ډایرکټ حل نه راځي رګونو په ذریعہ سره نه راځي نو دینه معلومه شوله که یو سړی پر راک کې یا په مټ کې ستن لګوي په دې باندې روزه نه ماتېږي روزه به باندې نه خرابېږي البته که یو سړی ته ضرورت نه وي او مس چټي طاقت پر ځان ډریپونه لګوي دا خبره نه ده دا مکروه عمل دی بیماری وجه نه سړی لګولی شي جواز والی